Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د 3rd کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 کې مطابق د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه بدی اردو بک کې نهم سبق سٹارټ کړو. دا غو ایکسرسایز مونږه کړو پاغي کې جایزه پاتې وا. جایزه نمبر 2 راځي چې ریویو ایکسرسایز تاسو لدر کو بدی نهم سبق کې صحیح ده. پیج نمبر 66 طرف تراشی او جایزه نمبر 2 نهم نمبر سبق دی. جایزه مطلب دلته ما سره ریویو ایکسرسایز ورکې سن چې موږ سره په میتھمیټکس کې ریویو ایکسرسایز وی الریډي لکه دا سیس مونږ ویلې دی په مخ کې سبقونو کې خود دلته دوباره رااله. نو راځي چې تاسو لیدر کو فرست وای سننا یا بولنا اوریدل دی بیا ویل دی. اول وی دیا ہوا پیراگراف غور سے سنے اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دے. دغه پیراگراف راکړی دا تاسو غور سره واوري او چې کوم سوالات تاسو نه مطلب تاسو کړی دی دغه جواب ول زبانی ورکړي. نو فرست پیراگراف ته وښی عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی گوشت بانٹنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے دی ہے. د اختر چې کوم زیاته خوشحالي وي غټول ماشومان ته وي سید لکه ماشومان ډیر زیات خوشاله وي په دغه اختر کې او چې کوم غوخه خلک تقسیمي لکه ماشومان چې کله غوخه تقسیمي کنه قرباني چې وشي نو هغه داسې وی لکه دا قرباني چې دی ماشومان کړي د خوشاله وي کورونه کا غوخه وړي راوړي. ظهر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا سب نے نماز پڑھی. نماز کے بعد دسترخوان بچا کر کھانا لگایا گیا. د ظهر د نماز وخت شو ټول مونږ کړو او د مون نه بعد دسترخوان خور کړی شو د روټۍ د پاره. سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی ټول داسې وږي شوي. سب نے الله تعالی کا نام لے کر کھانا شروع کیا. ټولو بسم الله ویل الله تعالی نوم واغستو او روټي سٹارټ کړه. آج کا خاص کھانا قورمہ کباب اور پلاو تا او نن د کم خاص کھانا دا مطلب خاص روټي ونن سسو قورمہ وا کباب او پلاو. کھانے کے بعد سارے گھر والے عید میلہ دیکھنے چلے گئے. د روټي نه بعد بیا ټول کور والا عید میلے د پاره لاړو. قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی. او چاچی قربانی کولا هغه د الله تعالی شکر ادا کو چې الله تعالی ول دومره توفیق ورکړي چې هغه قرباني وکړه. صحیح ده. اکچولی دا پیراګراف د عید الاضحى باره کې د غټ اختر باره کې دی. صحیح ده. تاسو وکتل چې زیات خوشحالي د اختر هغه ماشومان ته وي او چې کله بیا سړی قربانیو کې به ماشومان غوښه تقسیموي په کورونو باندې ماشومان ډیر زیات خوشاله وي داسې لګي لکه د قرباني چې د ماشومانو کړي دا او دا ټول خبرې پکې ډیسکس کړي چې کله غربي منځ کړي شي انسان داسې انتظار کوي کنه تجسس کوي چې د اموز بکله کیږي او چې روټي تکینه ما د قرباني غوخه وخرم زه به دا خورم نن به دا خورم خیالم دی دا ټول خبرې مخې ته راځي. نو ټولو دغه روټي وخړله او بیا په شوق سره صحیح ده خاص کانا وا قورمه کباب او پلاو او دین علاوه بیا دی ټول کور والا عید میلې ته لاړو او د ټولو بیا بعد کې د الله تعالی شکریا ادا کړه چې د قرباني توفیق ورله ورکړو. صحیح ده. بیا لاندې کوېسچن کې سوالات کوي. نو فرسٹ کوشچن دے الف بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی کیوں ہوئی. جواب دلتا موجود دے گوشت بانٹنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے دی ہے. صحیح دا خوشحالی دوی توی. دویم کوشچن کے عید کے دن کا خاص کھانا کون سا تھا. نو عید کے دن کا خاص کھانا قورمہ کباب اور پلاو تھا. دا جواب نکلے شی. تھرڈ کوشچن دے قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات کے لیے ادا کیا. صحیح نا قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی. صحیح دا د دې وجه شکریا ادا کړه چې الله تعالی دوی له توفیق ورکړي چې الله تعالی په لار کې دی قرباني وکړه دومره واسي ورله ورکړو. صحیح ده. نو اکچولی دا د عید الاضحى باره کې تاسو له هم پکار دی چې تاسو شکر وباسئ د الله تعالی چې تاسو قرباني وکړئ ځکه په دې حالت کې انسان تاسو کتلی شي ډیر زیات مسایلو سره مخامخ دی خو تاسو خپل مهنت کوئ او خپل کوشش کوئ خپل د الله نه غواړئ الله نه خپل دعا غواړئ الله هر څه ورکوي خپل بنده نو تاسو بیا بعد کې دغه شکر هم ادا کوئ چې څومره شکر ډیر ادا کوئ الله به تاسو نور هم ډیرې نور به هم درکوي. بیا نیکسٹ راځي دویم نمبر دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھے اور ان سے متعلق دو جملے بولے. صحیح ده. تصویرانو ته تاسو غور سره وګورئ او دو جملې د دې متعلق وای. نو فرست راځي ګوره دا یو بیل له او کسان دی نو د دې باره کې تاسو لیکلی شئ یو دو جملې چې کسان حل چلا رہا ہے اور کسان فصل اگاتا ہے. صحیح ده. دو جملې دا شوي. بیا ورپسې دا پولیس دی کسان دی دلته لیکلی شئ کسان دا پولیس ته نو دلته پولیس ورته لیکلی شي. پولیس څه کوي د پولیس باره کې یو دو جملې به تاسو ووایئ. پولیس ملزم کو گرفتار کرتی ہے اور پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے. صحیح ده. دا جملې تاسو لیکلی شي. بیا ورپسې نیکسٹ چې کوم دودھ بیچنے والا دی دودھ بیچنے والا. صحیح ده. دې ته څه وایي دودھ بیچنے والا تا گوالا وایي گوالا. نو گوالا باره کې ووایي چې گوالا دودھ کا کام کرتا ہے اور یہ دودھ بیچتا ہے. صحیح ده. دا دو جملې لیکلی شي. بل پسې پایلټ دی نو پایلټ باره کې تاسو
लिखले शे। पायलट सर गोरा ये जहाज का पायलट है और ये जहाज को चलाता है। दा दो आसान आसान जुमले में तासु दी देने लवा तासु ला इजी जुमले दर्जी अगा हम लिखले शे। बलो पसी राजी पढ़ना तल नंबर दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़े। पैराग्राफ राकड़े दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से वो आए सो हामिद अपने भाई आमिर के कमरे में आया तो उसके कमरे की हालत देखकर बोला, ओ खुदाया इतनी बेतरतीबी। सही दा वही हामिद दखबल रोर आमिर कमरे तराले नो ददी दच ददी कमरे हालातों कतलो नो दासी वेलो खुदाया दासी बेतरतीबी लका। कमरे की तमाम चीजें बिखरी हुई थी। टेलीविजन चल रहा था और गसलखाने में पानी का नल भी खुला। तब टूल सीजुना गड़बड़ प्रातः सही देखना पखपल जेनो प्रातः टेलीविजन कम टीवी هغه هم سٹارټ روانو لګیدل او په غسلخانه کې د پانی د اوبو چې کوم نلکا وا هغه هم کلا ہوا۔ حامد نے جلدی سے پہلے ٹیلی ویژن اور پھر نل بند کیا تاکہ بجلی اور پانی ضائع نہ ہو۔ حامد زر زر ٹیلی ویژن هم بند کو او د اوبو بمبایم بند کړه ځکه چې بجلی او پانی ضائع نشي۔ چیخ سنकर حامد کمرے سے دوڑ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا چې کله د आवाज واورید چغې والا د حامد د کمرې نه منډه کړه هغه خواله ورلې چې وی قتل سو۔ नेक्स्ट पेज की उगो रही आमिर जमीन पर गिरा हुआ रो रहा है और दरअसल केले के छिलके से फिसल कर गिर गया था। आमिर چې د هغه پزمکه باندې پریوته او جړلی سداوجی چې هغه کوم केले پوسته کې هغه باندې را پریوتلو خوښ شوی। ابو جان उसे जल्दी से उठाकर अस्पताल लेकर गए। अबू जान जल्दी के उचत को अस्पताल ते योड़ो। डॉक्टर ने उसकी टांग पर पट्टी की और उसे एक हफ्ते के लिए खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर दाग په خپه باندې داغه په زخم باندې مطلب پټي ولا ګولا او هغه د یو هفته रेस्ट ورته خبره وکړه چې تاسو یو هفته به لوبې نه کوئ کھیلنے د لوبو نه سکړو منې کړو۔ عامر نے वो वादा किया कि वो आइंदा सफाई का खास ख्याल रखेगा। आमिर भी वादा وکړ چې आइंदा د صفائی خاص خیال ساتم। صحیح ده एक्चुअली د دې مطلب شو لکه صفائی خیال چې نه ساتي هر ځکه ګندګي پرته وي کیلو پوستکی وي بل سوي کنه تاسو خپل په خوګیدل شي تاسو پر غورځیدل شي نو تاسو لپاره دي چې دغه صفائی خیال ساتي او کوم وبدي هغه مزایا کوي بجلی مزایا کوي صحیح ده کنه هر یو چیز به ترتیبی مکوي هر یو چیز خپل ځای ته رسوي او صحیح ترتیب سره دا ټول مینجمنٹ کوي۔ नेक्स्ट राजी जुबान शनासी 4 नंबर दिए हुए फिल माजी के जुमलों को फिल हाल और फिल मुस्तकबिल में तब्दील करें। लांदी जुमले राकड़ी फिल माजी जुमली दी वैदा सो फिल हाल और फिल मुस्तकबिल ते कन्वर्ट कई। फिल माजी से तो वही तेर शवे ज़माना फिल हाल चे कम प्रेजेंट करंट ज़माना भी और फिल मुस्तकबिल रा रवाना ज़माना फ्यूचर चे वरता वही ठीक शो नो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट शवे दे प्रेजेंट और फ्यूचर तबे मंगा कन्वर्ट को। फर्स्ट जुमला राजी गोरा सुहेल बाजार गया था। दुई दा गोरा कम जुमला दा दमासरा पास्ट जुमला दा सुहेल बाजार गया था मतलब सुहेल बाजार तले वो उस बदा मंगा प्रेजेंट तक कन्वर्ट को बे फ्यूचर तक कन्वर्ट को नो प्रेजेंट के बस संगत तासो लिखई सुहेल बाजार जाता है सुहेल बाजार तजी लका उस जिला तले ने देगा ना और ड्रेम बोल तो लिखई फ्यूचर की सुहेल बाजार जाएगा सुहेल बाजार तजी ठीक शो करा। دویم جمله دا साकिब ने काना खाया था साकिब रोटी खोलली वा पास्ट टेंस थे मतलब هغه تیر شوی وخت تاسو دویم پریزنٹ لیکل شي साकिब काना खाता है साकिब چې د روټي خوري لګیا دی صحیح ده کنه او فیوچر کې لیکل شي साकिब काना खाएगा साकिब چې د روټي بخوري نو دا د فیوچر جمله شو। دریم د کل تیز आंधी आई थी صحیح ده وای پرون تیز आंधी मतलब हवा دغه اگر اغلی وا نو ګره پرون خبره کوي کنټ پریزنٹ کې بسنګ لیکي तेज आंधी आई है सही दा तेज हवा राला सही छो ना अब फ्यूचर की निकले शई چې कल तेज आंधी आएगी او سبابا या बलौरसबा सकीगी तेज आंधी बराजी नो फ्यूचर शो। नेक्स्ट जुमला दा बिल्ली ने दूध पिया था वही बिल्ली छिरेगा पैसकलियो सही दा नो प्रेजेंट के बस लिखे बिल्ली दूध पीती है बिल्ली चिदा लग याद पैसकी अब फ्यूचर की बोली कि बिल्ली दूध पिएगी पिशो बस कई पई बस की लास के लिए नहीं दी ठीक शो। लास्ट जुमला दा रजा ने साइकिल चलाई थी रजा चे दे साइकिल चलावले वो प्रेजेंट की बोली कई रजा साइकिल चलाता है रजा चे लग याद साइकिल चलाई और फ्यूचर की बोली कई रजा साइकिल चलाएगा रजा साइकिल बा चलाई ठीक शो। नेक्स्ट पे राजी 5 नंबर दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़े इनमें से इसमें मारिफा और इसमें नकरा तलाश करके मुतल्लिका खानों में लिख के दगा अल्फाज राकड़ी गौर से पढ़ाओ के बदी की तासो इसमें मारिफा जुदा कई इसमें नकरा जुदा कई नो इसमें मारिफा सतवई दाकार अलड़ी मुंगा मखके वेले दे زکه دته وی چې جایزه زکه ورته چې ریویو ایکسرسایز صحیح ده ټول مونږه مخکې سبقونو کې ویلي دي ښه اسم معرفه مطلب هغه اسم چې کوم ما سره خاص وي سپیسیفیک وي هغه اسم معرفه وي اسم نکره چې کوم مونږ سره عام وي دي ته پراپر ناون ویلې شو دي ته کامن ناون ویلې شو ټیک شو نو بدی کې دا ټکی تاسو جدا جدا کوي اسم معرفه ته وسولي کوي لکه زګوره ما بدی کې سری ما سره فیصل مسجد چې دا ما سره اسم معرفه ده مطلب سپیسیفیک ته خاص ته یو فیصل مسجد ده نو تاسو دلته لیکلی شي ټیک شو
او بل پکې څه لیکلی شي تاسو اسم معرفه خاص به راواخلئ بل پکې دا دره خیبر کم دره د خیبر کنه هغه پکې لیکل شي دا اسم معرفه دی ځکه چې امپورټنت دی مطلب سپیسیفیک دی ټیک شو او نیکست پکې څه لیکل شي نیکست پکې لیکل شي کراچي دا هم یو دی لکه ارزه کراچي خو نه کنه نو کراچي دا یو خاص دی خاص نیم دی اسم معرفه کې لیکل شي او بل پس امپورټنت قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه دا هم لیکل شي واضحه خبره ده صحیح ده قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه ټیک شو د اسم نکره طرف ته راشي چې کوم پاتې شو هغه اسم نکره ده لکه لړکا دا کومه لکه یادې کم لړکا نو پته نه لګي نو دا عام دی صحیح ده دغه شان کرسی کومه کرسی یادې صحیح ده عام دی بل پکې سړي شي گاو عام دی ټیک شو کم کله یادې کم ویلیج یادې او کتاب کم کتاب یادې پته نشته نو عام کتاب سیک شو نو دا ما سره اسم نکره شو نیکسٹ راځي لیکنا 6 نمبر اپنے یادگار تہوار کا احوال 5 جملوں میں لکھ کے ستاسو ایکټیویټی دا ستاسو ټاسک دی او خپل یادگار چې کوم تہوار دی په 15 جملو کې داغه احوال ولیکي لکه داغه صورت حال له وړو کې اختر باره کې لیکي غټ اختر باره کې لیکي صحیح چې کوم تاسو تہوار وي کوم خوشحالي مناوي کنه هغه باره کې تاسو لیکل شي 15 جملې هر یو سټوډنټس په جدا جدا ولیکي 7 नंबर क्वेश्चन दे आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और इसके खेलने का क्या तरीका कार है 7 जुमलों में लिखकर बताएं او استاسو پسندیده چې کوم کېل هغه کوم یو دی صحیح ده او داغي طریقه کار داغي د لوبي طریقه کار سره په 7 جملو کې تاسو ولیکئ مونږ ته وایي دا تاسو اکټیویټی دا د دوه تاسو یو ټاسک دی اکټیویټی دا صحیح ده ټول سټوډنټ به دا مست کوي دا تاسو د پریکټیس د پاره ز تاسو له یو ټاسک درکوما لکه تاسو به هم داسې نه کینئ کنه چې تیار کینئ او بس صرف ګورئ او بس ختمه خبره نه تاسو به هم سناسه لګ ډیر کار کوي چې د سره تاسو پریکټیس وشي تاسو مایند وچلیږي تاسو روان شي دي سره ټیک شو کنه نو دا تاسو اکټیویټی دا مست تاسو دا سرچ کوي دی کې تاسو ګورئ مختلف پوینټ وایز دا کوي مختلفو خبري بدی کې نوٹ کوي تاسو ځکه دا تاسو له دا ټاسک درکوما ټیک شو نو تاسو به دغه شان یو کم کېل تاسو خوخيږي کرکټ دی فوتبال دی والیبال دی د نه علاوه چې کم ټیبل ټینس دی یا مختلف گیمز دی چې کوم تاسو خوخيږي کنه نو هغه باره کې ورته تاسو وایي چې تاسو کمپیوټر گیم دی او دا هغه کم طریقہ کار دی دا هغه طریقہ کار څنګه دی مطلب دا بسنګ طریقې سره کوي دا ورته وایي په 7 جملو کې ورته ولیکي ټیک شو د سره زمنګ چې کوم لیسن دی لیسن 9 جایزه نمبر 2 ریویو ایکسرسائز کمپلیٹ شو امید لرم تاسو بدی پوه شئ وي ان شاء الله نیکسٹ ویڈیو کې بس سبق نمبر 10 جس کا خواب تا دلکش ټیک شو دا لیسن دا سبق به تاسو ته وړاندې کوم زمنګ ویډیو کمپلیٹ شو ویډیو مخ خوشي وي دا چینل سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ خپل سټڈی کنټینیو ساتئ مونږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ تھینکس فار واچینګ ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو مونږ لرا کې اجازه الله حافظ